هر ورځ چې خیال وکړي بس یو نوی واقعه به مخې ته راغلی وي. لکه اوس عن قریب د خوازخیلې د مدرسې یو واقعه چې په هغې کې استادانو انتهایی ظلم د طلباو سره کړی دی. زه وایم داسې ظلم چې داسې به په جیلونو کې او اسرائیل به په فلسطین باندې هم داسې ظلمونه نه کړي لکه کم ظلم چې د استادانو په خپلو طالبانو کړی. آیا د استاد دا حق جوړیږي چې دومره ظلم په طالب باندې وکړي؟ قطعا نه جوړیږي، بلکې دا هغه وخت نه دی چې ته په طالب علم باندې دومره ظلم وکړي او هغه باندې علم حاصل کړي، قرآن پې حاصل کړي. دا د مینې محبت او د شفقت دور دی. ته به په طالب علم باندې مینه محبت کې، شفقت پکې، هغه ته به ته علم په دې وجه باندې ښې، قرآن طرف ته به د هغه میلان ته په مینه محبت او په اخلاقو راولي. د نبي علیه صلات وسلام احادیث او د هغه احوال سیرت مونږ بار بار اورېدلی هم دی، بلکې علما خو په خپله دا بیانوي. علما د دې په خپله بیان کوي، په خپلو خطبو کې د دې وضاحت کوي، په کتابونو کې دا واقعې را نقل کوي. د هغې باوجود علما په دې شي کې کوتاهي کوي. د انس رضی الله تعالی عنه سره د نبي علیه صلات وسلام کم سلوک و، د هغه شاګرد و که نه. د بلال حبشي سره د زید بن حارثه چې غلامانو د نبي علیه السلام کم سلوک و، د ابو هریره چې د نبی علیه السلام هغه شاګرد چې هر ټیم د هغه سره موجود و، د هغه سره کم سلوک و، دا خبرې موږ نه دي اورېدلي. آیا دا د نبي تعلیم دی؟ د نبي درس دا دی کم چې موږ کوو په مدرسو کې؟ بالکل قطعا نه دی. موږ د خپل اکابرو تاریخ وګورو که نه، زموږ اکابرو چې موږ ته کمې خبرې ښودلي دي، کم کارونه یې کړي دي، هغوی په خپل عمل کې هغه کارونه راوستي دي، نو هغه قطعا د دې خلاف دي. درته یو واقع بیانوم د شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله. دی په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث و. د به درس ورکو نو طالب علمانو ته به د علم سره سره تربیت هم ښودلو. دا زموږ یو غټه کوتاهي ده چې مونږ خو کتاب ښایو لیکن هغه کتاب عملی جامه ورته نه پهناوو. طالب علم ته د کتاب عملی جامه بالکل نه پهناوو. دی وجه نه چې د کالج د یونیورسټۍ طالب علم کله د هغې نه وځي نو هغه باندې پوره د خپل کالج او د یونیورسټۍ او د هغه قانون هغه جامې چړاو وي. لیکن زموږ طالب علم چې کله 8 کاله مدرسې ته راشي او د دې نه وځي نو بالکل د هغې خلاف وي. دا ولې؟ موږ ورته صرف عبارت ښودلی دی، صرف کتاب مو ورته پړاول ښودلی دي، لیکن موږ ورته تربیت، اخلاق، ادب هېڅ چرې نه دی ښودلی. نو موږ ورته څنګه وښیو؟ په موږ کې په خپل هغه عمل نشته، بلکې د طالب علم د خپلو بچو، طالب علم سره به د خپلو بچو په شانتې مینه محبت او شفقت ساتي. ما داسې علما لیدلي دي چې د خپلو بچو په سر باندې طالب علمان والي دي. نو طالب علم خو د استاد ډېر غټ قدر عزت کوي، خو څه نه وایي استاز ته. د استاد یو لوی مقام او مرتبه هغه مني، لیکن دی استاز لم پکار ده که نه چې دا د حق د لارې مسافر دی، د الله د دین د نبي علیه السلام د علومو مسافر دی. آیا ته د حق ادا کې؟ آیا ته د خیال ساتي؟ مولانا زکریا رحمه الله درس په ورکو نو تربیت په ورسره هم کو. نو د یو طالب علم واقع ورته راغله چې پلانکې طالب بیمار دی، په درس کې نه دی شریک شوی. حضرت د خپل کارونه پرېښودو، سمدستي لاړو د هغه کمرې ته. کله چې کمرې ته ورسېدو نو وی کتل نو په هغه باندې تبه، نزله، زکام انتهایی درجې و، یعنې موږ ورته 103 104 درجې ته رسېدلي وو. دی چې ورسره خواته لاړو، کېناستو، ورسره په سر یې وله لاس کېښودو او په ډېره نرمه لهجه باندې ورته وویل ته چاته وی نه چې زه بیمار یم، دلته یوازې په کمره کې پروت دی. نو هغه طالب علم هم الله والا انسان و، ځکه د داسې خلکو، هستیانو، شاګردانو هم بیا الله ډېر لوی لوی خیژوي. نو هغه ورته حضرت ما د دې وجې نه چاته خبر ونه کو چې یاره تاسو زما په وجه تکلیف کې را نه شئ، او ما وی زه به ښه شم، دا خو ته به د معمولي بیماري د الله به مې ښه کړي، بس سبا بیا په درس کې شریک یم، درځم به. نو دا خبره چې کله حضرت واورېده نو په سترګو کې اوښکې راغلی، په سترګو کې اوښکې راغلی او د طالب علم په سر باندې لاس کېښودو، کپړی د اوبو راواغست، هغه به یې وله په سر باندې ښوده او ورته یې فرمایل وی تاسو زموږ یوازې طالب علمان نه یئ، زموږ بچي م یئ، تاسو زموږ د زړونو ټوکړې م یئ، زموږ بچي یئ، زموږ د زړونو ټوکړې. دا ګوره دا زموږ د اکابرو درس، زموږ مشرانو علماو کم عملی کار کړی دی، موږ ته په عمل کې ښودلی ده. دا نه ده چې صرف په خولې ویلي دي چې دا کار کوئ، بلکې موږ ته په خپل عمل کې هم ښودلی ده.
څه به وي تاسو زموږ د زړونو ټوکړې یې زموږ بچي یې چې په تاسو یو تکلیف په موږ باندې د هغې نه سیوا غټ تکلیف وي نن ته بیمار خو ستا نه غټه بیماري په ما راغله او ورته زه به ستا سره په دې کمره کې پروت یم تر څو چې ته ښه شوی نه یې زه به ستا سره دلته یم هغه شپه یې د هغه سره په هغه کمره کې وویسته د شپې به راپاڅېدو د هغه په سر باندې به یې زور کوو په لاسونو خپو به یې وله زور کوو اوبه به یې راغستي او د هغه په مخ او لاسونو باندې به یې مږلې سحر هغه طالب علم الله رب العزت جوړ موټ کو بیا یې طالب علمان راغونډ کړل او ورته ویل چې علم یوازې په کتابونو سره نه حاصلیږي علم په تربیت ادب اخلاص سره حاصلیږي کوم انسان کې ادب نه اخلاص نه تربیت نه دی انسان له الله علم نه ورکوي زه دا وایم چې کم عالم دین یا کم استاذ هغه ادب او احترام د دیوبند یو عالم نه ما د دیوبند یو مشهور عالم و د هغه دا قول چې که تاسو طالب علم په لخته وهئ نو دا سوچ وکړئ چې بیګا شپې تاسو دله په تهجد کې دعا کړې ده تا دې په دعا کې یاد کړی دی دله دې د علم دپاره دعا کړې ده چې نن یې ته په لخته وایې ته خو دې په دعا کې نه یادې او دلته د ډنډې په زور باندې په علم حاصلې د طالب علم حق دا دی چې ته به د دا ادب احترام کې ته که استاذ یې د ده په وجه استاذ یې دی چې تا ته راغلی دی کتاب یې درته مخې ته خور کړی ستا نه استاذ هله جوړ شوی دی که نه دنیا په سونو خلک په دې لارو کې ګرځي چاته څوک استاذ وایي استاذ هغې ته وایي چې شاګرد یې پیدا شي چې شاګرد نه وي نو استاذ یې نه وي که نه دې وجې نه د خپلو شاګردانو انتهایی قدر عزت کوئ ادب احترام یې کوئ